عمران خان صاحب ته دې دا یو شعر علی وي چې ستا غرور که تر اسمانه پورې دنګ دی، ستا غرور که تر اسمانه پورې دنګ دی، عاجزي زمونږ تر عرشه پورې رسي. سلامونه، نیکې خیلې احترامات ملګرو، بلال یم ستاسو ورور. څنګه چې تاسو ته پته ده چې یاره عمران خان صاحب یې پرون نیولې دی، پکار وه چې مونږ خو پې پرون ښه جشنونه کړی وې او ښه درز غوبل مو کړی وې، خو نه، زمونږ دې ټیم کې د باجوړ سانحه لا اوس هغه غم درد زمونږ په زړونو کې دی. مونږ هیڅ قسم ته داسې په د چا په نیولو یا د چا په د مخالفینو په غم درد باندې کې چې دی نو د خوشحالۍ هیڅ قسم ته اظهار نشو کولی. خو بار کیف د ده کارکنانو خو زمونږ چې دی د شیخ خداو او د علماء کرامو او د هغه زخمیانو غازیانو چې دی ډېرې زیاتې ګستاخۍ کړې وې، ډېرې کنځلې ردې بدې ویلې دي، خو زمونږ تربیت او زمونږ د قیادت دا چې دی دا علماء کرام کوي. نو انشاءالله مونږ به چې دی ډېره ګزاره کوو که ستاسو خوښه وي. خو بار کیف راځم، عمران خان صاحب ته مې دا شعر ولې ډالې که دی چې له اقتدار کې نور راغلی او څنګه په اقتدار کې راتلو، نو ده چې دی مولانا فضل الرحمن صاحب د یو دمکي ورکړې وه. راځئ هغه د دمکۍ والا ویډیو کلیپ یې لږ لاول وګورئ. مکافات عمل جاری دی. मौलाना फजल रहमान कहता है ऑपोजिशन को कि क्या तब हम सब इकट्ठे होंगे जब हम सब जेल में होंगे? हाँ मौलाना फजल रहमान, अब जब सब जेल में इकट्ठे होंगे. ملګرو اورېدلی به مې چې تاسو به په جیل کې خو مولانا فضل الرحمن صاحب خو جیل لو نه لیږه، خو بار کیف ده ورته څه ویلو چې جیل کې به ته کوم سهولت نه وي، دی هم واورئ. ना टीवी होगा ना एयर कंडीशन होगा. نو اوس پکار ده چې نه تاله په جیل کې ټي وي درکړي او نه درته ډش چې دی نو پرېږدي او وزین چې د بوسو کوټنۍ کې دې بند کړي او درته د بوسو لوګی هم وکړي، ځکه چې مکافات عمل دی چې څه دې کړي چې څه کوي هغه برېبې د بدو د خو ښه وي انجامونه. بل چې دی د ده یو ورکر دی، پوه شولې، ځان ته پیر صاحب وایي خو جعلي پیر دی. راځئ هغه هم چې دی زمونږ چې کوم قمندان صاحب زخمي او مولانا صاحب کله یادت له ورغی هغه ورته یو شعر ویلو، نو یاره په دغه شعر باندې د یوتیانو چې کم زور غشتو زیاتره خلکو خو ته دغه شعر نه بعد ډېرې خرابې کنځلې کړي دي. د هغو د سافټویر اپډیټ سلسله هم جاري ده، خو د جعلي پیر یو داسې خندا کې شعر ویلو. راځئ بیا د هغې چې دی ریاکشن هم وګورئ چې څنګه ریاکشن به پرې مونږ کوو. نو جعلي پیر در سره وورئ دغه شعر څنګه خان ته وي. خان صاحب باڼه درته لوګی کم که چشمان درته لوګی کم، باڼه درته لوګی کم که چشمان درته لوګی کم، دا زه پیر پوره یم که جهان درته لوګی کم. پیر صاحب ته چې دی بس ته ورته ځان مان لوګی کول او جهان لوګی کول پرېږده، ځکه چې د جهان د څه د پلار نه دی. لاړ شه اډیاله جیل کې د جیل مخې ته ورته یو غټ ټیز واچوه، بس به وایي که جوړ زما کسان رالل دماکې وکړه یا ورته پوسکې واچوه، پوه شولې، ځکه چې غریب به ډېر زیات خفه وي. ستاسو بیا څه حل وي چې تاسو د خان صاحب دغه شي او داسې مینتوب کې روزئ او چې څنګه ګیر شو، نو راځئ د ده دا جړه در سره یو ځلې بیا واورئ. عمران خان بیا گرفتار شو. عمران خان بیا گرفتار شو. د خدای بندگانو دې په دې باندې مونږ گرفتار کړي، په دې تنظیم ولئ، قتل هم کوي، پانسي هم کوي. خو عمران خان سمه وایي، عمران خان د دې قوم مستقبل دی، د 22 کروڑ عوام مستقبل دی. داسې جاړي خو چې ګیر شو خو بس ګیر شو، ته خو داسې جاړي لکه د مور میړه دي نیولي. د 22 کروڑ عوام نه مونږ بار که د سر اړو زمونږ د مستقبل سوچ هغه کړی نه دی. 3 میاشتې ټیم یې راکړو زمونږ نوجوانانو له، او 3 میاشتې پس چې دی هغه نوې پاکستان نه بلکې چې په څه شیز به نوټس اغشته هغه به ګرانېده. نو دا ستاسو د خان صاحب کار او کردار و. خو بار کیف اوس جیل کې دی، الله پاک دې مل شي، پوه شولې. نو دغه حالې دغه کارکون دی. او بل یو کارکون یې وګورئ، هغه د دې پولیس وین ته ختلې د مولانا صاحب شعر هم پرې لګولې، نو دا هم در سره لږ واورئ. چې په یو ډز آزادۍ میدان نه تښتي، ما لیدلی د رفتار د یوتیانو. ملګرو کتلې به مې لکه د عمران خان صاحب په لاس کې هغه تسبیح نیولي دي،
خو منډه چې دی منډه د فواد چودھری نه ګورې تیز واله او بل د خان صاحب سالات دی والله علم چې دا دی مو کنه خو د اواز د خان صاحب دی یا چې ایډیټ کړي ورسوي دا نه زه لک شانت کې نه واقف یم زه خو هم کې دی شي ایډیټ شوی وي چې دا د خان صاحب په ډیاله کې چې دی اډیو لیک شوی د سافټویر اپډیټ شروع دی نو د اخیری اپډیټ یې مورې د ظالمانو لکه گزاره وسره په کار د ملګرو کو ویډیو مخه شوی وي در سره مخ کې شیر کې استاد ورور بلال اجازت غواړم د لوی الله په امان